غانی بجانی بعض روایاتو کې خورازی دا میوزک دا سینگینگ ينبت النفاق دې سره سړی کې منافقت را ټوکیږي. بعض روایاتو کې راځي دا غانی بجانی رقیه الزنا دا د زنا د پاره ماحول برابرول دي. دا ذهنن خلق زنا ته تیارون دي غانو بجانو سره. قرآن کې دې د پاره لهو الحدیث لفظ راغلي. دا کار د مشرکانو د قرآن مقابله کې به دمه راوسته په خلکو تبه غانې بجانې وي د محمد خواته مزه دې ساساتیر الاولین د عادیانو سمودیانو خبرې کوي. دا دې د قوم لوط او هغه په خوانه خبرې کوي د قوم نوح. دا دې سوې چې آخرت به قیامت به دوباره جون به راشه دا غانو بجانو والا وره نه هغه شي نه دي شروع سه تدې کې قرآن شروع کا د قرآن بیان شروع کا د قرآن در شروع کا هغه ته بسونه مسلمانان راضي او دغه ځکه یو مغنیه یو دمرا والا یو ګلوکار راوالا یو سنگر راوالا الته بسونه خلق راضي. اګه دغه هم د تګرانی په خپل میډیا په خپل فیسبوک په مخ باندې وګوره چته د یو عالم بیان وره دا غي ویوز وګوره او د یو دم او د یو سنگر ویوز وګوره مسلمانانو پته ورته ولګي. الله اکبر کبیر. یو بیان سار یو بیان شو 2 منټه 3 منټه بیان دی دغه ته نه دی وزګار زر په ګوته ورداسي تیری چې دا زو و نرم ا دې خوا کې لګه سګانه بجانا س میوزیک س سینګینګ س نور دمتوب وغیرہ کنا بیا دا غي اوریدو ته په میلیونو باندې خلک دا غانې بجانې د غوګونو شر. اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي دا پنځه لارې دي. دا یو لاره دا پکې د غوګونو لاره ده خطرناک لاره دا غلارې نه د بچ کېدو د پاره دا دعا ده اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي. دارنګ غیبت اوریدل